او مایداړم به ځل دی په دې اتیا کال کې چې زمونږ درس کې مونږ وایو چې مرازي نور کلمه طلبه راتلل دا کله به آبادو جمعتونه ډېرې کورونه دا به ډکو او ځای به نه و اکثر به طالب جمعات ته لاړ نو بیا به راغی وی به جي هغه وایي چې ځای نشته کسان زیات دي نو ما به ته بل ځای وګورم او دا به مو ته نه وي چې واپس ځه ځکه ما مونږه د قرآن نه څنګه رساتو دې بازار له بسګي خو موږ رساتول نه شو نو ما به دا نشو ویل چې مرزا خو مجبوری رااله اوس دوايي خپل ځای کې اورا ورلره چاته د ونی لاندې ناسه خو او داوم دا مقامی کسانو د لری والا د نه راځي د سوال یو چې کله حالات خشو وبا الله لری کړه موږ یې نشو کنټرول کولای ان موږ جنگ ور سره کولای زو وای کرونا سره جنگ کوم کرونا چې کرونا سره نشي کولای جنگ کیږي د خدای عذاب سره دا اصطلاح غلطه ده چې کرونا سره به جنگ کوو کرونا مقابله کوو نه مقابله کولای شي نه جنگ کولای شي ها د خدای عذاب داغي سره جنگ نه کیږي ما د الله نمونه یو کم سر نمونه ټول په مهربانای په رحمت په احسان په دې دلالت کوي خو یو نوم د الله دې چې هغه په قهر او په غضب دلالت کوي رحمان رحیم بلا نمونه خو یو په غضب دلالت کوي چې قهار دی غوسه کوونکی دی حدیث قدسی دی زما رحمت زما د غضب نه مخکې شوی دی دا غي مطلب دا دی چې زما رحمتونه در باندې ډیرو ستا وجود زما رحمت او وجود می درک سا می درک خوراک در کوم رزق در کوم احسانونه در باندې کوم ولې هغه کار کې چې زما د غضب سبب وګرځي دا غي مطلب دا دی چې زما رحمتونه در باندې ډیرو ستا وجود زما رحمت او وجود می درک سا می درک خوراک در کوم رزق در کوم احسانونه در باندې کوم ولې هغه کار کې چې زما د غضب سبب وګرځي نو ما دا اوس د خدای غضب دی نو ما نه تاسو کو وې د دې علاج بسې ما د دې علاج اوس دوه کارونه دي یو دا چې د الله حق ادا کړي او دویم دا چې د مخلوق حق ادا کړي په مخلوق کې مسلمان هم دی او کافر هم دی په مخلوق کې انسان هم دی او جناور هم دی یو خزا چې هغه دمه وا کنجرای وا او هغه سپه تګره په پاڼه کې وبراغستې دي هغه سپینه ورکړې دي فشکر الله له حدیث کرا دي دې سره احسان کړي احسان کوي مخلوق ظلمونه بند کوي ظلمونه مکوي ظلمونه علماء نیکان بندگان هغه په جیلونو کې پراته دي او به جرم هغه آزاد کوي اپری دی چې خدای مهربانه در باندې وشي نو تاسو په جیلونو کې چوری بسو ما چوری څه چاله کړي اپری دی هغه آزاد کوي چای کوي مخلوق ظلمونه بند کوي ظلمونه مکوي ظلمونه علماء نیکان بندگان هغه په جیلونو کې پراته دي او به جرم هغه آزاد کوي اپری دی چې خدای مهربانه در باندې وشي نو تاسو په جیلونو کې چوری بسو ما چوری څه چاله کړي اپری دی هغه آزاد کوي چای دعاګانې وکي نو علاوه ما من راځي اسه ناراضي کافر هم پر مسلمانانو ملکونو کې علماء په جیلونو کې پراته دي نیکان باندې پرې دی آزاد کړي چې الله در باندې رحم وکي